السلام علیکم. زه جان زیب یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. نننی ټاپک به زموږ سلینډریکل چارټ یا ګراف باره کې چې په ایکسل کې به یو ښکلی او اټریکټیو ګراف څنګه جوړیږي. څنګه چې تاسو ته مخامخ د ایکسل شیټ کې ما یو ګراف جوړ کړی دی. دې کې چې موږ څه پرفارمنس پرسنټیج یا د دې ګراف کې څه چینجز راولو، نو دې حساب سره د دې دا رنګونه برښکته کېږي یا د دې دا ویلیو دا ډیټا ویلیو برښکته کېږي. دا څنګه جوړ شوی دی؟ دا ډېر په اسانه طریقه جوړ شوی دی او ډېر ښکلی ښکاري. هر کله چې تاسو ایکسل کې کار کوئ، د هغې سمري جوړوئ یا د هغې ډیشبورډ جوړوئ، نو د دې په د هغې کې چې د چارټ د ښکلیوالي څومره اهمیت وي، نو د داسې نور څیز اهمیت دومره زیات نه وي. کله چې د ستاسو د ارګنایزیشن آنر یا کم د ستاسو مشر چې یا ته په خپله چې یو ځای کې کار کوې او یو ډیټا انالیسس کوې، نو په هغې کې چې تاسو یو ښکلې سمري جوړه کوئ یا سمرایز ډیشبورډ جوړ کوئ او په هغې کې چارټ یو مختلف قسم چارټ جوړ کوئ یا ګراف جوړ کوئ او څومره ښکلی تاسو هغه جوړ کړئ، نو تاسو ته هغې سره ستاسو د قابلیت پته هم لګي او د هغې ډیټا ښکلیوالی به هم سیوا کېږي. دا یو چارټ دی چې ما جوړ کړی دی او ما دا یو خواهش دی چې تاسو دا زده کړئ چې دا څنګه جوړېږي. دې کې څلور ویلیوز دي چې ما ورکړي دي چې ایست ویسټ او نارت ساوت که نه. دا مختلف هم کېدای شي ایز پر یور ډیزاین او ستاسو چې کوم ډیټا یې هغې حساب سره کېدای شي. ما یو ایریا سلیکټ کړې ده چې په دې کې نارت ایست ویسټ او ساوت ایریا ریجن چې کوم دی د هغې د سیل پرسنټیج څه دی یا دا کم چې سټاف دی د هغوی پرسنټیج پرفارمنس پرسنټیج څه دی، هغه حساب سره دا ډیټا برښکته کېږي. دا اوس څنګه جوړ شوی دی؟ نو په دې دا به د سر نه جوړو او سټپ بای سټپ په دې باندې بحث کوو. په دې کې چې تاسو خیال وکړئ، نو اهم څیز په دې کې دا دی، دا زموږ چې دا پرفارمنس پرسنټیج دی، دا یو دی، دا زموږ ایکچوال ډیټا ده. مطلب چې موږ یو ایکسل جوړ کړو او د هغې ایکسل بیس باندې کم پرفارمنس را پرسنټیج راشي، نو به موږ دې سره لینک کوو، دې پرفارمنس پرسنټیج سره به موږ هغه لینک کوو. دا نور چې دوه کم کالمې دي یا دا ډیټا چې کومه ده، دا اصل کې سپورټینګ کالمز دي. دا ته هایډ کولی هم شي یا فرض که دا چارټ خامخا دې سره چې مونږ یو بل یو شیټ وباسو او دا دلته دې ځای نه کاپي کړمه او هلته یې پیسټ کړم، فار ایګزامپل دې ځای کې، نو دا چارټ په هلته لکه ویلیو به زه دلته بدلومه خو د دې اثر به هلته پرېوځي. نو اصل کې دا مونږ ډیشبورډ چې جوړو، نو بیا دا چارټ یو سیټ دی، خو دا کومه ډیټا چې کوم دا په دې ډیټا په حساب سره دا چارټ جوړ شوی دی. دې ته سپورټینګ کالمز وایي. نو په دا یاد ساتئ چې پیلا سپورټینګ کالم چې کومي دا خامخا دا دې کې درې قسمه د سلینډریکل چارټ کې درې قسمه ډیټا وي. یو ته مونږ اپر چې کوم لوور کیپ دی که نه، دا یو بوټل ټایپ جوړ شوی دی چې په دې باندې برم دا ډکن دی، کیپ دی، په منځ کې ډیټا ده دې ځای پورې، او په دې دا بره او ښکته دا کیپونه چې کوم دي دا یو شان یو رینج کې دي. نو دا لاندې کیپ چې کوم دی د دې حساب سره دا چینج کېږي، نو دې ته لوور کیپ وایي. او دا به همیشه تاسو چې څنګه دا جوړ کړئ، نو دا به همیشه پلس 5 کوئ، لکه دا د دې سره به په پلس 5% کوئ، نو دا ډیټا به راشي. مطلب دا 65 دی، نو دا به 70 راشي، 75 به راشي، دا 65 به راشي، دا به دې سره بدلیږي. فرض که دا 70 کم، نو دا به 75 شي. نو دې حساب سره دا ډیټا دغه کېږي. نو په دې هم ځان پوهې کړئ چې تاسو هره ډیټا یوز کوئ، نو دلته به دا پیلا چې کم دی 5% په دې سره ایډ کوئ د لوور کیپ دپاره، مطلب دا چې برښکته کېږي دا ډیټا پکې. په دې مخکې پوهم ډېر اسان دی، خو صرف اول وضاحت کوم. دویم چې کوم دی په دې کې دا دویم لیول دی چې دې ته میکسیمم لیول وایو 110%. دا 110% په ټول یو شان دی، کې څه فارموله نه ده، خو تاسو به داسې 110% ولیکئ په دې کې. دا د دې میکسیمم لیول دی. دا ګراف چې بره کم دی ته خیږي،
دا 10% دی کې دلته راشي او دا ګراف دې ته ورسېږي. فار ایگزامپل دلته 95% کم دا ګراف ته وګوره، دا تقریبا ورسېدو 110% ویډیو تا ته دا دی ښیي. ګوره دا د میکسیمم ویډیو ده چې 100 کې نو هم صحیح دی، هم دا د پوره ډک شو. دا باټل چې کم دی یا دا ګلاس چې دی څه ورته وایي هغه ډک شو. دې حساب سره د دې میکسیمم لیول چې کم دی هغه تاسو 110 ساتئ. نو دا د دې دوه یو رولز دي، دا یاد ساتئ. اوس راځو دا جوړ شوی څنګه دی. زه دا دې په دې ځای او زه به دلته یو بل یا دا به زه دې ځای نه ډیلیټ کړم او زه به یو بل ګراف جوړ کړم. ګراف په څنګه جوړیږي؟ دلته چې دا موږ دا ویلیو دا +5% یا 110% چې کم دی دا به سلیکټ کو. اول به دا سلیکټ کو، بیا به کنټرول پریس کو، بیا به دا سلیکټ کو. هغه کنټرول بټن ما پریس نیولې ده او دا به سلیکټ کو. دا درې واړه کټګریز ما سلیکټ کړل، دا درې واړه کالمې. زه به سمپل لاړ شم انسرټ ته او په دې کې دلته ریکمنډډ چارټس هم دي او دلته پکې دا سلینډریکل چارټس هم دي. که تاسو د دې ځای نه سلیکشن کوئ نو هم ټیک ده، او که د دغه ځای نه سلیکشن کوئ نو هم ټیک ده. نو دلته فیدا آپشن اټومیټیکلی دلته راځي کلسټرډ کالمز. دا یو چارټ دی سمپل سلینډریکل، دا به اوکې. دا اوکې شو بالکل. د دې وس دا اصل کې هغه چارټ دی، خو مخکې سټپ بای سټپ تاسو دا کوئ. دا به زه کنورټ کوم دغه 3D ټایپ یا یو ښکلی چارټ چې کوم جوړ شوی چې په هغې کې یو ګلاس ټایپ دی، په هغې کې شربت اچولی شوي او دا ګراف ډېر ښکلی ښکاري. یو خو دا سمپل ګراف دی، خو چې دې نه مزید زه پکې لږ محنت وکړم او دا ښکلی کړم نو دا زما هغه ډیټا یا زما هغه سکل به مخې ته راځي چې یاره دا کس ډېر ښه پوهېږي. زه به دا چارټ والم. بس په دې کې څنګه چې ما تاسو ته وویل دا سیریز نمبر ما لري پکار، دا به زه ډیلیټ کړم، کلیک پې کړم او ډیلیټ بټن به پریس کړم. وشو دا چې کم دی دا 120% دی، هلته ما سره میکسیمم 110 دی. نو چې په دې زه رایټ کلیک کړم او د دې چې کم فارمیټ ایکسس دغه دی چې دا زه کلیک کړم نو دلته ما ته په خپله راشي چې دا یاره مینیمم تا سره آټو کې څه دی، دا 0 دی، بالکل ټیک دی. خو دا 1.2 د دوی دا مطلب دی 120%. دا به زه سمپلی 1.1 کړم، صحیح شو. او دا به ماینس ته لاړ شي، خو دا به زه 0 کړم. نو اوس ما سره 0 دلته دا بدلم شو، ګوره 0 مینیمم شو 100% میکسیمم شو، صحیح شو. دا سمپلی ما داسې وکړو، دلته به زه کلیک کړم، دا مسله ما سره مطلب 110% میکسیمم د دې حساب برابر شو. اوس به زه څه وکړم، دلته به کلیک کړم، دا هم ما نه لري پکار، دا به ډیلیټ کړم. دلته به دا کم چې روز ټایپ ایکسس دي دا هم کلیک کړم او دا هم ډیلیټ کړم. دې د پوره پوه شوئ. دا اوس یو قسم لا زما چارټ چې کم دی داسې کلین غوندې شو. دا لاین چې کم دی دا به هم زه لرې کړم. څنګه لرې کېږي؟ دا به رایټ کلیک کړم او په دې کې چې کم دلته ما ته آوټ لاین یا راځي دا به زه نو آوټ لاین کړم، صحیح شو. دا اوس وګوره څومره کلین ښکاري. چارټ ټایټل به زه پرفارمنس پرسنټیج لګوم یا په دې کې چې تاسو څه لیکل غواړئ هغه پکې لیکلی شئ. خو زما دلته پرفارمنس پرسنټیج دی نو زه به پکې سمپل ولیکم پرسنټیج. او دا لاندې چې کوم دي دا بس ایز اټ از پرېږدو. مخکې به راځو چې په دې کې نور څه داسې سلیکشن وکړو چې هغه د هغې طریقه کار ټیک شي. ښه دا چارټ دی دی پوره کمپلیټ شو، د دې ډیټا کار هم شروع کړو. په دې کې چې دلته موږ څه چینجز کوو نو د کېږي، خو دا سمپل چارټ دی. اوس په څو کم انسرټ ته به لاړ شم چې کم سیکنډ سټیج دی د دې چارټ. زه به انسرټ ته لاړ شم او دلته چې کم ما سره شیپس دي، دا شیپس دې شیپس ته ولاړ شم او دې کې به ریکټنګولر دا دې هم کولی شي، دې ځای هم کولی شي. ریکټنګلز چې کوم دي دا به راوالم
او سمپل دا د دې زو کیپ جوړم برنه مطلب دا بوټل هغه سر نه دی پیله برنه سر جوړم دا ما سمپل دومره ساده غونډه جوړ کو تاسو به اوس وایئ چې دې نه به دا مخکې څه اخذ کېږي اوس دا ما سمپل ریکټنګولر شیپ ځان سره انسرټ کو دلته مخکې نه ما هغه پراپرټیز اوپن کړو نو دلته د ښی سایډ ته ستاسو رایټ سایډ ته اوپن پراته دي اوس په دا زه پیل کوم دلته راشئ دلته وګورئ دا پیل کول دي خو تاسو دلته رایټ کلیک او شیپ فارمیټ ته لاړ شئ نو هم به دا اوپن شي او یا به دې کې مخکې نه اوپن وي یا په دې ډبل کلیک کړئ نو دلته دا اوپن دی دا اوس پیل کېږي دا چې زه پیل کول غواړم نو دا یو اول خو دا د سالډ نه به زه بوځمه دې ځای ته ګریډینټ فیل ته ګریډینټ فیل کې به ماته دې کې شپږ سټاپونه پکار دي دا فی الحال په دې کې 1 2 3 4 دي صحیح ده نو زه به پیدا سټاپ چې کم دی هغه به زه په 0 پوزیشن باندې وساتم دې پوزیشن ته ګوره دا ډېر اهم ځای دی دا لږ نوټ کړئ ځان سره دې کې شپږ سټاپه پکار دي او دا پیدا سټاپ دی فسټ سټاپ دا به زه په دې 0 وساتم دلته خواته به هسې کلیک کړم دویم سټاپ په وشي صحیح شو نو دا ما سره شو 1 2 3 4 5 دا دویم سټاپ په زه وساتم په 20% په دې به داسې کلیک کي یا به دلته ډایرکټ زوري کړم 20% صحیح شو اوس دریم سټاپ دی او دریم سټاپ په ما سره د دې 40% دی نو زه به دلته کلیک کړم او بیا به دا داسې ایډجسټ کړم دلته به راشي دا دلته وګورئ دا 40% شو اوس ما سره درې سټاپه دا شو درې دا دي نو چې 40% شو نو یو ما دا پنځم سټاپ چې کم دی او ما دا 80 پکاري بل به 90 بل به 100 نو دا خو مخکې نه 100 دی را ټیک دی دا به 80 کو دا ورپسې چې کم دی دا به اول 90 کو چې لکه دا ګیپ ته لاړ شي او دا به 80 کو دې ته سوچ وکړئ دا ګوره دې کې شپږ سټاپه شو 0% 20% 40% 80% 90% 100% اوکې دې ده پورې امید لرم چې تاسو پوه شوي اوس د دې کلر چینج کوم پیدا چې کم زما سټاپ دی 0% والا نو اب زه بلیک وساتم اب زه فیور بلیک کم دلته به زه کلیک کم او دلته وایي چې کلر دلته کلر ته به راشم او بس دا به زه فیور بلیک کم صحیح شو ورپسې به دویم سټاپ په زه وایټ کم دریم سټاپ په بیا بلیک کم څلورم به بیا وایټ کم دغه شان پنځم به بلیک کم او شپږم به وایټ کم دی دا به تاسو دغه شان په دې وساتئ چې دا ډایرکشن د دې داسې سلاټ کې راشي اوس وګورئ دا د دې یو شان دغه شو د دې لکه کم باټل چې مونږ ټایپ جوړو یا ګلاس ټایپ جوړو نو د دې پیله ډکن چې کم دی دا جوړ شو اوس په څو کو دا به کاپي کو او پیسټ پې کو صحیح شو اول خو به دا راوړو د هایټ حساب سره به جوړ کو او دا بل د دې هایټ حساب سره راغلی ټیک شو ها دا دوه کیپه جوړ شو اوس دې مینس کې د دې هغه شیشه چې ښکاري هغه پکار دی نو دا بیا کاپي کم او دلته به پیسټ کم دا د دې مینز هغه ډیټا ده صحیح شو اوس په دې کې یو بل دغه دی دا پرس کړو ډیلیټ کم دې کې به رایټ کلیک ووهم او دا به ترې لر کم دا نو آوټ لاین به کم دغه شان به دلته رایټ کلیک کم او نو آوټ لاین به کم صحیح شو اوس په دا زه کاپي کم او بل به پیسټ کم صحیح شو دا بالکل دې سره زه سیده ولګوم چې دا بالکل سیده شي یا لږ غونته ګیپ هم پکې صحیح دی چې ریبن ټایپ ښکاري که نه دا سیده شو او دا بالکل ما سیده دې ته راوستو
صحیح شو او دا ورسره ما ایډجسټ کړو. دا پکې ډېر اهم دغه دی چې تاسو د دې ایډجسټمنټ وکړئ. دا وګوره درې هغه کیپ چې ما جوړ کړ کاپي پیسټ مې کړل، دا یو سلنډریکل ډیزاین جوړ شو. اوس په دې کې د کیپ خو حساب صحیح دی، خو دا مینز دا چې کم دی دې کې به لږ نور سیټینګ وکړو. سیټینګ به څنګه کوو چې لکه دا مونږ سره داسې وایټ دغه کې راشي، لکه شیشه ټایپ راشي 3D. نو هغې کې به مونږه نور چینجز نه وي، خو صرف دا به وي چې مونږ به د دې دا سټاپ چې کم دي دلته چې کم راغلي، یا رایټ کلیک شیپ وکړو چې شیپ راشي، نو بیا پل ته لاړ شو. پل دغه مخکې نه موجود دی، صرف دا ځای به وي چې دا کم ټرانسپیرنسي ورته وایي، د دې دا پرسنټیج به ایز پر ډیزاین یا د دې چې کم دغې شیشه ټایپ شکل چې جوړوم نو هغه حساب سره به د دې سیټینګ وکړو. پیرا سټاپ په کلیک کړو، او دا پوزیشن به پرېږدئ، دلته به راشئ او دا د دې ټرانسپیرنسي پرسنټیج به بدل کړئ، هغه به 40% کړئ. صحیح شو. دویم سټاپ شو رستا 75%. دریم سټاپ شو رستا 100%. څلورم سټاپ شو رستا بیا 100%. پنځم سټاپ شو رستا 75%. او شپږم چې کم دی هغه 40 یا 50%. اوس وګورئ جی دې نه ښه مزیدار هغه ګلاس ټایپ جوړ شو. اوس په دې ګلاس کې دا رنګونه څنګه راولو دا هم درته اوس ښیم. دا اوس چې مونږه په دې کې څه چینجز راولو نو وګوره دا یو بل نه مختلف دي. دا به اول سیټ کړو، دې کې به وګورو چې دا بالکل سټریټ یو بل سره. دا به اول سیټ کړو، او چې سیټ یې کړو نو بیا به دا به درې واړه سلیکټ کړو. دا مې سلیکټ کړو، بیا کنټرول دا سلیکټ شو، کنټرول دا رایټ کلیک او ګروپ په دې ته وګورو، دلته ګروپ دی او دا په ګروپ. بس دا ټول یو ګروپ جوړ شو. خیال دی دا چې چېرته سیټ کړی نو هلته ګروپ جوړ شو. دا ګروپ چې جوړ شي بس دا به سمپل مونږ رایټ کلیک کړو او کاپي به کړو. دا کاپي شو. دا چې کم دی په دې کې دا ډیټا چې کم ده، دا کم چې تاسو ته ښکاري، اوس په دا دلته زه کاپي پیسټ کوم. دا به څنګه پیسټ کېږي، په دې به زه کلیک کړم، دا صرف دا سلیکټ شوی، دا کم چې 120% مونږ کوم 110% ویلیو اخیستی ده دا سلیکټ شو. نو دا چې سلیکټ شي په دې به زه ډایرکټ پیسټ کړم، بس سمپل. دا ما کاپي کړو، دلته ما پیسټ کړو، بس د دې ځای پورې کار و. اوس چې دا زه ډیلیټ کوم نو هم ټینشن نشته. دا ما پیسټ کړو. اوس په دې کې دا رنګونه راولم، رنګونه به اول سلیکټ کړو، دې ځای کې دا سټیپ مه هېروئ، دلته به 1 by 1 مونږ رنګ سلیکټ کړو. او اب هم چې دلته دا پیدا دا ګوره جي دا ما اول کلیک کړو نو دا ټول سلیکټ شو. بیا ما سمپل سیکنډ پیره مې پریس کړو یا کلیک مې کړو نو صرف دا یو سلیکټ شو. دلته به راشو پیل ته، سالډ پیل ته، دې کې چې کم رنګ تاسو غواړئ سلیکټ کړئ. زه په دې پیدا ایسټ ډیټا کې به زه واچوم ریډ. دغه شان دا دویم سالډ پیل، دې کې به زه واچوم بلو. ډارک کلرونه پکې سلیکټ کوئ نو دې سره د هغې ښکلی والی سیوا کېږي. سالډ دلته به راشي پرپل، او دې کې به ګرین واچو، دلته به دا به سالډ شي، بیا به دا به شي ګرین. ها کله چې تاسو دا کلیک کوئ که نه، دلته چې فارمیټ ډیټا سیریز ته راشئ، دې کې دوه آپشن دي. یو سیریز اورلیپ دی، دا بیخي تاسو 0 نه 100% کوئ، دا اورلیپ شو. اوس د دې دا ویډ چې کم دی دا خپل حساب سره تاسو خپل ګراف حساب سره سیوا کولی او کمولی شي. دې ځای پورې ټیک شو.
اوس دې کې چې زه څه چینجز راولم او ګورئ چې د دې چینجز وشو په دې کې هغه حساب سره چینجز کېږي. دلته به راشم د دې دا کم دا سیریز دا آپشن چې کم دی دا ایست ویست دا به دې کې به لږ سیټینګ وکړم. دا به زه هوم ته راشم او دلته به ورکړم د دې دا فانټ به چینج کړم دې ته به راشم او دا به زه کوم د دې سایز چې کم دی دا به زه 12 سایز ته ورسوم او بورډ به یې کړم صحیح شو او بلیک به یې کړم د دې دا بیا به راشم دا به کلیک کړم د دې دا آوټلاین چې کم دی دا به اول زه راولم دغه ته او د دې دا کلر به م ولا چینج کړم. ټیک شو د دې دا وګوره دا آوټلاین چینج شو. اوس پر دې دا پرفارمنس چې کم دی دا به هم زه راشم دا به تاسو د خپل حساب سره دا چینج کوئ خو زه صرف په زما چې کوم سیټینګ دی پکې کوم. په دې کې به ایډ ډیټا لیبل کو دې باندې زه کلیک کوم دلته به راشم اول د دې زه سټک بدلول غواړم چې لکه دا ډیټا دې ته راشي نو دا ویلیو پراپسیل به کم دا به سلیکټ کم او دا ټول به دلته راولم اوکې به کم او دلته به راشم دا داخلي دوه ویلیوز چې کم دي صرف په دې کې به دا چک پاتې شي. ټیک شو بیا به دلته راشم او دې دا کم دغه چې دا 15 کم او دا به هم زه بورډ به یې کړم. ښه اوس په دې کې یو بل دغه دی هغه تاسو خپل حساب سره سیټینګ کولی شئ. په دې چې زه کلیک کړم او د دې کلر به د دې حساب سره سالډ سره به کم نو دا ریډ دی سوري دا نو پلی شو بارډر نه دی پکار د دې هوم د دې صرف دغه به زه بدل کړم دا صحیح شو. دغه شان دا بلو دی نو دا به زه بلو کړم. دا پرپل دی دا باسې دا گرین دی بس د دې حساب سره دې سیټینګ وشو چې په دې کې زه ډیټا څه بدلوم هغه په دې افیکټ کېږي. امید لرم چې تاسو په دې نه زده کړه کړي او خپل ډیټا داسې به یو ښکلی چارټ په تاسو جوړ کړی او داسې به د دې ویډیو نه څه نه څه زده کړي. تاسو دا ویډیو خوښه شوي یا دې باره کې څه کوېسچن تاسو پکې کمنټس کولی شئ او که چینل هم سبسکرایب کړی نه نو کایندلی سبسکرایب یې کړئ
ځکه چې دې سره زمونږ موټیویشنل دغه سیوا کېږي او مونږ نور ویډیوز به جوړو. او زمونږ چې کم مقصد دی چې ینګ جنریشن ته په اسانه پښتو ژبه کې ایجوکیشنل انفارمیشن ورسي او هغوی خپل سکلز چې کوم دی ډیولپ کړي. نو امید لرم چې تاسو به د دې نه څه نه څه هیلپ اخیستی او اوسه پورې بس دا ویډیو وه. فی امان الله.